السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم څنګه یې؟ خیر برابر یې. امید لرم چې انشاءالله خیر خیریت سره به په کور کې به خیرونه او خوشحالیان وي. محترمو نن زه تاسو ته پته ده چې نن د شبې براءت دی، یعنې نن د شو قدر شپه ده. پښتو کې ورته شو قدر وایي، شبې قدر ورته وایي، او اردو والا ورته شبې براءت وایي. د هر چا چې دی نو مغفرت کېږي، الله جل جلاله د هر چا مغفرت کوي، لیکن د څو کسانو مغفرت نه کوي، څو کسان نه بخي. هغه کم کسان دي، پای کې اولنی نمبر مشرک دی، کافر. د کافر مغفرت نه کېږي. کافر که هر څومره دغه ووایي، نیک کارونه وکړي، ښه کارونه وکړي، لیکن د هغه مغفرت نه کېږي، ځکه چې هغه کافر دی، ځکه کلمه یې نه ده ویلې، ځکه به د هغه مغفرت نه کېږي. محترمو دویم نمبر پای کې دی جادوګر. څوک جادو کوي، د رور خور په منځ کې ورانه راولي، یو خوږ رور چې دی د بل خوږ رور سره ورانوي. دغه شان د ښځې خاوند په منځ کې چې دی حرامیتوب دپاره ورانه راولي، ښکلی د خوشحالۍ کور خرابوي. د هغه محترمو مغفرت نه کېږي. که هغه هر څومره الله ته فریاد وکړي، خو د هغه مغفرت نه کېږي. ها که توبه وباسي، هغه بیا جدا خبره ده. دریم نمبر کس پای کې دی شرابي. شرابي مستقل شرابي چې څوک شراب څکي او توبه نه وباسي، د هغه الله جل جلاله مغفرت نه کوي. څلورم نمبر دی په دې کې سودخور. سودخور یعنې موږ تاسو سودخور پیژنو چې لکه سود خوري، نو د هغه مغفرت الله نه کوي، ځکه چې سود چې دی دا خو حرام دی. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا. موږ ستاسو دپاره چې دی نو بیع حلاله ده او سود چې دی حرام شوی دی، حرام کړی شوی دی. یعنې الله جل جلاله په تاسو باندې سود حرام کړی دی. د سود نه ځان ساتئ. څوک چې دا سود خوري نو د هغوی مغفرت نه کېږي. بل پکې دی کینه. کینه د چا په زړه کې بل مسلمان ته وچ په وچه دغی کینه ساتي، د هغه مغفرت نه کېږي. که دی د خپل ژوند دا کینه وباسي او الله جل جلاله ته په نننۍ شپه کې د زړه د خلاصه توبه وباسي، انشاءالله امید دی د الله جل جلاله نه چې الله جل جلاله بوله مغفرت وکړي. محترمو بل پکې دی زناکارو. زناکار الله جل جلاله د زناکار مغفرت نه کوي. زناکار مغفرت الله جل جلاله نه کوي. دغه شان نور کسان هم دي، پای کې د مور پلار نافرمانه، چې د مور پلار نافرماني، نو الله جل جلاله د هغه مغفرت هم نه کوي. ځکه که دی ډېر اعمال کوي، خو چې مور پلار ته خپوي، نو الله جل جلاله مغفرت نه کوي. تاسو ته مثال درکوم، لکه مثلا یو کس د آدم علیه السلام په طریقه باندې ډېر ژوند تېروي، د هغه ډېر دغه چې کوم اعمال یې هغه فالو کوي او هغه کوي، خو چې نبی علیه السلام په زندګۍ باندې اعمال نه کوي، نو دا کس یې دی په خساره کې دی. نو دغه شان که یو کس ډېر اعمال کوي، نیک اعمال کوي، خو چې خپل مور پلار ته خفه دي، نو دی چې دی د مغفرت نشي کېدی. او موږ تاسو له پکار ده چې په نننۍ شپه کې د الله جل جلاله نه چې دی نو د زړه د خلاصه توبه وباسو او الله جل جلاله ته فریاد وکړو، الله جل جلاله ته وژاړو. ځکه چې په نننۍ شپه کې یوه سجده هم د 400 کالو نه چې دی نو لکه زیات ثواب په نننۍ شپه کې میلاویږي. د دې اوږده واقعه انشاءالله بله ویډیو کې به هغه بیان کړو. او دا فضیلت چې دی، دا فضیلت د الله جل جلاله صرف نبی علیه السلام امت ته دا فضیلت ورکړی دی. نو موږ او تاسو له پکار ده چې په نننۍ شپه کې کم از کم 2 رکعات نفل وکړو، سهار مانځه اهتمام وکړو او الله جل جلاله ته وژاړو، د زړه نه توبه وباسو چې الله جل جلاله زموږ ګناهونه معاف کړي او را روان تقدیر چې کوم د ټول کال دی دا ښه ښکلی په خوشحالو سره تېر شي. او بله که زموږ نه کېدی شي، تاسو نه کېدی شي چې موږ سبا او بله ورځ روژه ونیسو، سبا او بله ورځ خامخا روژه ونیسو، نو الله جل جلاله ته به زموږ اعمال برخیږي، نو هغه به زموږ د ډېر خوشحالۍ الله ته پته چې دی که بنده خو نن روژه نیولې ده، نو چې دی نو د هغې الله جل جلاله نه امید دی چې انشاءالله ډېر ښکلی تقدیر به الله جل جلاله ولیکي. او بل دا چې موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ به تاسو ساتو، ځکه د غایب دپاره دعا قبلیږي. او د پښتو دغه شان د پښتو وظایفو دپاره نوي وظیفو دپاره چې دی تاسو کمنټس کې تپوس هم کوو چې څه دپاره ویډیو رغول پکار دي، او د هغې دپاره زموږ دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ. الله یې خوشحاله کړه. جزاکم الله خیر. انشاءالله را روانه ویډیو کې به میلاویږو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.